د مسلمانانو نظر صرف په یو سړي باندې دی، مهدي. هر مسلمان په دې انتظار کې دی چې امام مهدي راشي او ټول مسلمانان هغه لیډ کړي او بیا یو ځل په پوره دنیا باندې خلافت حکومت وکړي. لیکن هر سړی دا غوښتل غواړي چې امام مهدي به ردرومي کړه. امام مهدي ذکر صرف د اسلام په کتابونو کې دی کنه د هر مذهب په کتابونو کې موجود دی. او اهم خبره امپورټنٹ خبره دا چې امام مهدي د دنیا تراشي د دې نن سبا سپر پاور طاقت ملکونو مقابله به څنګه کوي. په غونډې ناوال د امام مهدي ذکر صرف د مسلمانانو په کتابونو کې نه دی بلکې د دنیا د هر مذهب په کتابونو کې موجود دی. د اسلام په کتابونو کې د امام مهدي کانسپټ یعنی امام مهدي برادرومي هغه په خپل نه دی جوړ بلکې په صحیح کتابونو کې موجود دی. تر دا پرې چې د امریکای سابق پریزیډنټ جو بایدن هم د امام مهدي باره کې پوهیږي. I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. دغه نه صرف بلکې د اسرائیل نن سبا چې کوم نتنیاهو هم د دې پوهیږي په دې خبره باندې چې مسلمان به بیا په دې دنیا باندې دوباره خلافت کوي. They don't want any Western presence here, and guess what? Increasingly, they don't want any Western presence here either. They have dreams of reestablishing the caliphate. لیکن دلته کې کوېشن دا پیدا کېږي کنسپټ دغه رادرومي دماغ کې دغه خبره رادرومي چې آیا دغه به د نن سبا کوم پاورفل ملکونه دي چې هغې سره ایډوانس لیول ټیکنالوژي ده، ایډوانس لیول اصله ده، ویپنز دي ورسره تر دې را پرې چې ایډوانس لیول ټیکنالوژي ده چې هغه د هر مسلمان ډیټا هغې سره موجوده ده. خو د امام مهدي د راتګ نه مخکې د دنیا حالت به ډېر مشکل وي، یعنی کې حالت به ډېر خراب وي. په سیریا کې به ظلم شروع وي لکه څنګه موږ تاسو کتلی شو چې په سیریا کې ظلم د ډېر وخت نه شروع دی. په عراق په شام کې دلته کې به ښه برابر ښه جبر ظلم کېږي. وایي د جعلي نظام به راغلی وي، ګریټ اسرائیل به جوړ شوی وي. The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. We bring the possibility of prosperity and peace to this entire region. د فلسطین نام به صرف په تاریخي کتابونو کې موجود وي. او په انډیا کې به یعنی په هندوستان کې په مسلمانو به سخت ظلم شروع وي، یعنی کې هلته کې به مسلمانانو سره سخت ظلم کېږي. پیغمبر علیه السلام حدیث ته مفهوم یې داسې ده چې د تاسو خلاف به په دې وخت کې ټول کافران هغه به سره یو ځای ته شي، هغه به په یو ځای باندې مجلس حساب کتاب هغه به د تاسو خلاف منصوبې جوړوي. او په دې وخت کې به په عرب یو بادشاه د هغه به قتل کړی شي، یعنی هغې به قتل وشي. دغه بادشاه محمد بن سلمان کېدی شي، 100% چانسز دي چې دغه بادشاه کېدی شي. او دې نه بل چې کوم بادشاه راځي هغې دپاره به ډېره مشکله وي چې هغه خپل حکومت وکړي. په دې دوران کې به په کعبه کې یو سړی راښکاره شي، هلته کې به ظهیر شي چې هغې په لاس باندې به څه خلک بیعت وکړي، یعنې کې وعده به وکړي. لکه څنګه په جنګ په غزوه بدر کې د مسلمانانو تعداد 313 و، دلته کې به هم د ده سره 313 کسان د ده په لاس باندې بیعت وکړي. په حدیث په کتابونو کې دا موجود دي چې دغه 313 کسان د امام مهدي سره هغه به ډېر سټرانګ، انټیلیجنټ، نیک، پرهیزګار، هر سړي سره به د 40 خلکو غوندې علم وي. وایي چې دا به غټ فلسفر وي، یعنی تینکر به وي، د سوچ والا به وي، سکالران به وي، او دا به ښه غټ کمانډران وي. او دغه خلک به د مختلفو علاقو نه راغلي وي لکه څنګه د خراسان، د یمن، د ایران، د افغانستان او د نورو علاقو نه به دغه خلک راغلي وي، یعنی دغه 313 کسان. لکه څنګه موږ تاسو ته پته ده چې امریکا نن سبا چې په کوم ملکونو باندې ظلمونه یې شروع کړي دي، په افغانستان یې وکړه، په عراق باندې، په سیریا باندې، په یمن باندې حمله وکړه، او نن سبا د ایران خلاف هغه ښه
ښه ته وګوره اخیستې ده، یعنې کې د ایران دغه نه غواړي چې ایران یو سپر پاور اټمي ملک جوړ شي. ولې چې دا دې دپاره چې ایران د اسرائیل لپاره یو غټه خطره ده. Threat right now that Israel faces. Iran. You want the three threats? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran. And everything should be done to prevent Iran, the world's most dangerous regime, from developing the world's most dangerous weapon. ټرمپ په خپله ویلي دي چې ایران ورځ په ورځ طاقتور کېږي، یعنې کې هغه غټېږي. چې کله د ټرمپ نه یو صحافي پوښتنه وکړه چې ایران ډېر وړوکی دی، په هغه باندې حتی حمله ولې نه کوي، ورته وایي چې ایران ډېر مضبوط سټرانګ دی. Now that Iran is so weak, isn't it the right time to hit their nuclear facilities once and for all? So you say Iran is so weak. I appreciate you saying that. They're not weak. They're very strong right now. And او ایران هغه یو واحد ملک دی چې دغه به د امام مهدي لشکر سپورټ کوي. پیغمبر علیه السلام فرمیلی دي چې د خراسان به د تورې زنډې والا خلک را درومي او امام مهدي به سپورټ کوي او عنقریب ایران د یوز نیوکلیر ویپنز تجربه کولو والا دی. to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon. That Iran does not ever get nuclear. د پیغمبر علیه السلام د دې حدیث مراد په هغې وخت کې د خراسان کې افغانستان، ایران او پاکستان هغه راتلل. خو زیاتر اوس په دې کې په پاکستان افغانستان کې د هغې نام موجود نه دی، بلکې په ایران کې د یوې صوبې نام خراسان دی. او صرف ایران یو داسې ملک دی چې هغه به امام مهدي لشکر هغه به سپورټ کوي او ایران یو داسې ملک دی چې هلته کې اسلامي نظام دی. او بقایا که موږ تاسو عربي ممالک وګورو چې هغه د ټرمپ او د ویسټرن کنټریز چې کوم هغې صدرات هغه خوښوي، هغه نظام خوښوي. بلکې موږ تاسو ویلی شو سعودي عرب هغه ته تیل اسرائیل ته تیل ورکوي او هغه تیل په ایران او په اسرائیل کې هغه څه کوي، اسرائیل په د فلسطینیانو خلاف هغه استعمالوي ایز ا ویپن. چې کله د خراسان د امام مهدي د لشکر دپاره خلک دریمي، نو دلته کې به پوره دنیا ته پته ولګي چې په عرب کې یو سړی دی چې هغه پاور گین کوي، یعنی چې هغې سره خلک جمع کېږي، هغه ورځ په ورځ په پاور کې راځي. هغې دپاره په ویسټرن کنټریز چې کومه سوشل میډیا ده هغه به په دې باندې الزام ولګوي چې دا یو غټ دهشتګرد دی. وایي چې نیټو ملکونه چې کوم دي، اسرائیل ده، امریکا ده او د هغې سره چې کوم دي، وایي چې دا به د امام مهدي خلاف خپل لښکر چې کوم دي هغه به راوړي. خو د دې لښکر سربراهي به یو سفیاني نام سړی کوي. هغه سفیاني به د دې لښکر لیډینګ کوي، یعنی هغې به سربراهه وي. سفیاني به یوه فتنه وي، د دې شاته به ویسټرن کنټریز چې کوم دي هغه به هغه سپورټ کوي، هغې ته به مدد ورکوي. دا به په نظر کې تا ته داسې راځي چې بالکل یو نیک پرهیزګار انسان دی، خو اصل کې به دا یو غټه فتنه وي. امام علیه السلام فرمیلی دي چې سفیاني به د سیریا نه راوځي، د هغې مرنګ چې کوم د هغه به تکثیر وي او دی به په سیریا کې په شام کې غټ غټ ظلمونه به کوي. یعنې دلته کې به واړه ماشومان، نرینه، یعنی کې زنانه، ټول دا به یې نه ګوري، مقصد به یې نه ګوري، دا هر سړي به قتل عام کوي. وایي چې دغه سفیاني د امام مهدي نه 15 میاشتې مخته راځي، خو د دې نه به د خلکو په زړونو کې یوه هیره پیدا شي او دا به په شام او سیریا کې به بالکل قتل عام شروع کړي او د دې پرسنالټي بالکل د معاویه سره به ملاویږي او دا به د اهل بیت، دا به د دې اهل بیت والا کسان بالکل نه پرېږدي. د دې پرسنالټي شکل او صورت بالکل د معاویه سره به ملاویږي. خلک به داسې وایي چې دا معاویه لکه چې بیا دوباره دې دنیا ته راغلی ده. لکه څنګه چې معاویه د سیریا گورنر و، په هغې کې د سیریا کې د هغه ښه سپورټر و، په دغې رنګې سفیاني به هم د سیریا نه راوځي. خو چې کله د امام مهدي ظهور وشي، نو هغې دپاره سفیاني به یو لښکر د امام مهدي مقابلې ته راولګي. چې کله سفیاني ته پته ولګي، یعنې چې امام مهدي چې هغه پاور گین کوي، هغې دپاره د دې شاته خو سپورټر چونکې د ویسټرن کنټریز دي، هغه به څه وکړي، دې ته به
سفیان بسو کې خپل لښکر به راولېږي د چا خلاف؟ د امام مهدي خلاف. خو دغه لښکر به په ریګستان په میدان کې به خاورې شي، یعنی کې د مځکې لاندې به ګډ شي. چې کله سفیان ته پته ولګي چې امام مهدي هغه لښکر چې کوم د هغه یې تباه کړو، نو په دې نه بعد به سفیان یو غټ لښکر تیار کړي او دغه به لیډینګ دی په خپله کوي، نو هغه به راشي د امام مهدي سره به مقابله وکړي. نو په دلته کې چې مقابله وشي نو امام مهدي به د هغې لښکر هم تباه کړي او ورسره سفیان به هم په خپله باندې مړ کړي. د دې نه به په عرب کې د دې شهرت نور هم زیات شي او نور چې کوم عیسایان دي او هندوان دي هغه به هم څه وکړي، یعنی کې امام مهدي هغه به رښتینی وګڼي، یعنی کې دا بالکل په حقه انسان دی، هغه به څه وکړي، هغه به هم د دې لښکر کې شامل شي. خو ځینې سکالران یعنی کې هغه به خپل دین د ډالرو دپاره د پیسې دپاره هغه به څه وکړي، دی به جوټه قرار کړي. د هغې نه بعد به امام مهدي په هندوستان باندې حمله وکړي، چونکې هلته کې مسلمانانو ظلم کېږي، نو هغه به داسې وکړي چې پوره هندوستان هغه به هم فتح کړي. نو چې کله دلته کې دغه فتح کړي نو د هغې نه بعد نیټو ممالک یورپي ممالک او امریکا دا به د امام مهدي سره یو د امن معاهده هغه به دستخط کړي، یعنی کې دستخط به په دې وکړي. ولې چې د دې نه علاوه دې ملکونو ته به یو بله هم خطره، د امام مهدي نه علاوه بله یو خطره هم هغه به هم لایق کوي، یعنی یو خطره به ورته بله هم وي. هغې دپاره به دغه د څه وکړي، دا معاهده وکړي. پیغمبر علیه السلام فرمیلی دي چې د تاسو د رومن په منځ کې به یو امن معاهده وشي، ولې چې د دې نه علاوه یعنی کې تاسو به یو بل دشمن، تاسو به هم د رومن یو غټ دشمن وي، هغې دشمن لپاره د تاسو په منځ کې به یو د امن معاهده وشي. دا به د یعنی کې امام مهدي د مسلمانان او د رومن دا به د یو بل سره ملاوي شي. زایونیسټ کېدی شي چې هغه یو غټ دشمن، ولې چې هغه د مسلمانانو یو غټ دشمن دی، نو هغې خلاف به جنګ وکړي، دا جنګ به وګټي. چې کله دا جنګ وګټي هغه مسلمانان او ورسره دغه رومنز دا به په خپل کیمپونو کې هغه به آرام کوي، چې یو کس به د رومن د سایډه راشي هغه به خپل نشان ښخ کړي، یعنې وبه یې لګوي چې دغه جنګ موږ وګټو. دلته کې مسلمانان راشي هغه نشان چې کوم ده هغه به ړنګ کړي او د دې په منځ کې به جنګ شروع شي. د هغې نه بعد به د ویسټرن کنټریز او د امام مهدي په منځ کې یو اختلاف پیدا شي، اختلاف به پیدا شي، یعنی کې د هغې په منځ کې چې کومه د امن معاهده ده هغه به ماته شي. د هغې نه بعد به دغه ویسټرن کنټریز د امام مهدي خلاف به څه وکړي، دغه نیټو ملکونه د امام مهدي خلاف به یو غټ لښکر هغه به تیار کړي. د هغې په منځ کې به یو سخت غټ جنګ وشي او دغه جنګ به یا د سیریا سره یا به د ټرکي سره نږدې د مشرق په سایډ باندې بکیږي. او په دې جنگ کې دا به دومره سخت جنگ وي چې په دې کې د مسلمانانو یعنی که په درې حصې باندې د مسلمانانو اوله حصه په دې جنگ کې منډه کوي، چې دې ته به الله تعالی سخت غضب لري. او په دې کې د دویمه حصه د مسلمانانو د لشکر دویمه حصه هغه په دې کې شهیدان شي، دا وخت شهیدان به وي. او په دې کې دریمه حصه د مسلمانانو هغه به دغه کامیابی ترلاسه کړي. دغه منځ کې غټ جړب دغه جیت نه بعد به مسلمانان پورا دنیا باندې یعنی کې پورا دنیا باندې به د هغې خلافت قایم شي. نو دلته کې به یو غټ جنګ نه بعد به مسلمانان دغه جیت وګټي، چې کله دغه جیت شي وګټي هغې نه بعد به مسلمانان حرام کوي. جنگ د جیت کولو نه بعد به مسلمان دا وګڼي چې اوس مو چونکې جنګ وګټو نو هغه به حرام کوي چې نو یو سایډ نه به اعلان وشي چې دجال راغی او دغه دجال د تاسو په کورونو باندې قبضه وکړه. دې ځای نه به امام مهدي خپل لښکر راوالي او دې سایډ ته یعنی کې چې دجال راغلی وي هغې سایډ ته به لاړ شي. نو هلته کې به معلومه شي چې دجال بالکل راغلی دی. اوس هغې نه بعد به عیسی علیه السلام الله تعالی چونکې موږ تاسو خو دغه ایمان دی چې عیسی علیه السلام الله تعالی په خپله د اسمانونو ته ورته کړی ده، نو دا به یوه ورځ راځي نو د دې دجال به ختمه د عیسی علیه السلام د لاسه وي. په هغې چرته کې بېله ویډیو جوړه کړو.